راته ووایه چې د جنرال پیس ته چې کومه سزا ورکړې شوه د دې اثر چې کوم دی نو لکه په عمران خان غورځېدی شي د ملیټري کوټ چې کوم جنرال پیس نیولی و نو په 13 تاریخ باندې خلک وایي چې په 13 نومبر باندې چې کوم دی نو د هغې کوټ خپل ټرایل کمپلیټ کړی دی تاسو وایئ چې د دې نتیجه چې کوم ده نو هغه د کم وخت پورې لکه متوقع ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو زه محمد اسرار تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. کتونکو دا واضحه خبر ده چې زما سره پروفیسر رایشا صاحب چې کوم دی نو ناست دی او نن مونږ په یو داسې موضوع باندې خبره کوو چې زما خو به په هغه حواله باندې دومره زیاته پوهه او دغه نه خو سرجي چې دی نو هغه د دغې خلکو سره بیا هم په څه نه څه شکل باندې چې کوم دی نو تعلق ساتي او اکثر چې کوم دی نو پینډۍ ته هم ځي راځي او مخکې هم تللی راغلی دی. خبره به موږ کوو د جنرل پیز حمید چې داسې اطلاعات چې په 14 نومبر چې کوم دی نو د هغه ټرایل چې کوم دی نو هغه کمپلیټ شوی دی کوم کورټ مارشل دپاره چې کوم کوټ جوړ شوی سزا چې کومه ده نو هغه تر اوسه پورې نه ده ورولی شوي. کوم څیزونه چې په سوشل میډیا باندې راځي نو هغه خو ټولو خلکو ته معلوم دي چې څه مختلف آپشن پکې دي نو دغه پته نه لګي چې دغه څیزونه رښتیا دي او که دروغ دي. خو بهرحال یو څیز چې په هغې کې ډېر زیات مونږ چې څومره لکه په دې باندې سینیر صحافیان اورو او دغه کوو نو هغه دا دی چې دا یو ځان له داسې ګروپ او جوړوو چې هغه لکه مطلب دا دی د آرمي اګینست یو پیرلل داسې ګروپ چې دی څه ټیم غواړي او څنګه غواړي مطلب دا دی چې هغه د وجنګي او د عمران خان سره هم وایي چې امکان دا و چې لکه د پیوټن چې کوم دی د روس ته صدر نو د هغه شانته صدارتي نظام او ډېره لویه منصوبې وه خو به هر حال د الله تعالی او د انسان یو شانته ارادې چې کوم دی نو هغه نه انسان چې دی نو هغه یو شانته منصوبې جوړوي چې کله په طاقت کې او په قوت کې خو الله تعالی چې کوم دی نو هغه د ټولو نه لوی طاقتور ذات دی او هغه خلک چې هغه ځان ته ډېر زیات طاقتور هغه مونږ لیدلي دي چې د هغې طاقت چې کوم دی نو هغه بیا د هغه طاقت په مخ کې چې کوم دی نو هغه هېڅ نه. سرجي تاسو په دغه حواله باندې دغه خبره ده چې څه وایې؟ جی مننه د مونږ خو د پاکستان تاریخ دا دی چې هر یو څه کس راغلی دی نو هغه ځان انډسپنسیبل ګڼلی دی چې زما زه یمه نظام به چلیږي او که زه نه یم نو نظام به نه چلیږي. نو په دغه کې که څوک مارشل ایډمنسټریټر راغلی دی او که هغه چیف جسټس راغلی او که هغه وزیر اعظم راغلی دی او که هغه چې دی نو جرنیل راغلی دی د فیض حمید چې کوم دی نو خپل یو ډېر اهم کردار و خصوصا د عمران خان په دورې حکومت کې او داسې وایي چې د عمران خان زیاتتر کارونه او فیصلې چې وې نو هغه خو باجوا بدناموي چې یاره دا به باجوا مونږ ته ارسوي او هغسې به مونږ کوله بلکې ایون د نواز شریف په باره کې ما هغه دا خبره کوله چې ما ته خو دې ووایي چې یاره دا داسې غل دی او دا یې داسې کرپشن کړی دی خو وایي چې باجوا خو هسې په فرنټ باندې جرنیل و خو نورو دا هر څه چې وو نو هغه کول فیض حمید که هغه د سینټ دپاره چې دی نو د ووټونو پوره کول او که په هغې کې چې کوم دی نو چېرته په اسمبلی کې څه قانون پاس کول هر څه چې وو نو دا ټول هغه کوله او ښکار یې هم داسې چې هغه کوله خو زما په خیال سره چې کم زمونږ سوچ دی نو هغه لږ غونته کې بدل دی او هغه دا چې عام خلکو خیال دا دی چې فیض حمید عمران خان له کارونه کول خو زه وایم چې نه فیض حمید په عمران خان کارونه کول د ځان لپاره که هغه وایي چې د 2035 پورې چې کوم دی نو د عمران خان چې دی نو دا حکومت ته ایکسټنډ کولو او یا چې کوم دی نو صدارتي نظام ته د اړولو کوشش و نو وایي دا فیض حمید کوو د هغه دپاره خو نه فیض حمید د ځان دپاره کوو چې هغه وایي چې زه به جرنیل صدر باغو واو زه به جرنیل یم او چې کوم اختیار دی نه به زما سره مطلب دا شه چې ډیجیورو به خو یې د عمران خان سره خو ډیفیکټو به چې کوم دی نو هغه ځای وه نو په هغې کې دا منصوبې خو تقریبا هر څوک غواړي او دا انساني فطرت هم دی چې هر سړی غواړي چې زه د کلي اختیاراتو خاوند دی او زما د سره د ټوټل اختیارات دي زما سره وی او زیات نه زیات کارونه دي زما په لاس کې دی زما حکم دی چلی دی خو ستاسو خبره د الله قدرت او د الله شان چې کوم دی نو جدا دی
نو په فیض حمید باندې داسې الټه شوه چې اوس هغه جس په خپله باندې یو قسم گرفتار دی او د هغه ټرایل مکمل شو. ټرایل نه بعد قانوني خبره دا ده چې زما په خیال سره چې یو هفته خو پکې تېره شو او 2 هفتو بعد به ډیفینټلی د هغه فیصله وي. آی تھنک چې د 2 هفتو نه زیات نه ایساروي په پوځي عدالتونو یو کیس او زیات امکان دا دی چې هغه ته پکې بس سزا کېږي خامخا، ځکه چې هغه په سونو خلک اغستی او زما خیال دی چې لاولی وي چې 80 کسان ګواهان دي بلکې 400 کسان او 800 کسانو خبره وه. هغه بیا 80 لراله، بیا د 80 نه 40 راله او د 40 نه بیا زما خیال دی چې 3 کسانو لراله. او خو د هغه دپاره چا داسې زما په خیال سره چې پازیټیو خبره نه ده کړې، د هغه د خلاصون لاره پکې راوځي. نو اوس اندازه دا ده چې هغه ته سزا خو خامخا کېږي، خو کوم سزا چې مونږ ورته هغه دغه وایو د مرګ سینټنس وایو نو هغه امکان ډېر کم دی، خو دا سزا به د 2 کال نه زما په خیال سره چې کمه نه وي. میبي چې ټول عمر هم شي 10 کال هم شي، خو د 2 کالو نه به مطلب چې بر هر څومره کېدی شي، بر هر څومره کېدی شو، کم سے کم 2 کاله به سزا دا وي. نو موږ خو دا وایو چې یاره پکار دا ده چې هر یو اداره په خپل ځای باندې کار وکړي او څوک د خپل یو خپل سروس ایکسټینډ کولو دپاره د دونه ایکسټریم ته نه ځي. زمونږ خو پکې سپیشلي خیبر پښتونخوا خو تباه او برباد شو پکې. او نو خیبر پښتونخوا خو به مونږ څه ووایو، خیبر پښتونخوا خپل یو مزاج دی. اوس هغه د هرې نوې خبرې مونږ ملګرتیا کړې ده، ځکه چې مونږ تاریخ هم دا وایي چې پښتانه چې کوم دی نو په یو ځای مسلمانان شوي هم دي او په یو ځای باندې د یو دین نه بل ته تللي دي. نو چې د دینه پورې خلک په یو ځای ځي بالکل، نو هغه سیاسي شی چې کوم دی نو لا را روان دی. نو دیو په هر ځل باندې داسې یو نوی دغه چې نو هغه خوښی یم او په هغې پسې ځي یم او بیا پې لکه خپل سر هم قربانوي، دې ته بیا سوچ هم نه کوي، ښه او بد ته هم نه ګوري، بیا ورته ښه هم ښه ښکاري او بد یې ورته هم ښه ښکاري. نو زمونږ صوبه چونکې د عمران خان او د پی ټي آی پسې ده او په مرکز کې حکومت چې کوم دی نو هغه د پی ټي آی نه دی بلکې هغه خو د مسلم لیگ نون دی یا د اتحادیانو دی او بیا دیو چې دی نو د چا سره روغ هم نه ساتي. مطلب دا صوبه د ریاست اکایي ده، د فیډرل نظام دی زمونږ، نو دا اکایي ده نو په کار که دیو د فیډرل سره روغ وی چې خپل سیاست به مخالفت به خپل کولی، خو بیا به لکه داسې قسم څیزونه چې یاره په دې اجلاس کې نه شرکت نه کوم، دا خبره نه منم، دا کار کول نه شو، نو زه بیا داسې نه کوم. نو دا څیزونه چې دی نو په سیاست کې او په مملکت کې نه چلیږي. واپس پر خپل موضوع ده سر جی لکه دا مطلب دغه الیګیشن خو نور هم ډېر زیات خلک مطلب چې مختلف ټایپ خبرې کوي، خو یو پکې دا هم د چې یاره دی چې کوم نه په پوج کې هم د تقسیم کوشش کړی او د دغه نه علاوه چې کوم خپل میلیټنټس ګروپس نو په پبلک کې نو د هغې هم لکه مطلب دا دی چې سرپرستي کړې وه او د افغانستان صورتحال چې نن هغه زموږ مخې ته دی. دا کم سے کم سزا چې ما 2 کاله ووي جناب، نو په دې کې هم دا د یو قسم له دا ووایه چې دا په د پوج تقسیم دی، د غداري ده، د آیین سره چې کوم دی نو یو قسم د هغې نه په بل طرف باندې تګ دی چې تو کله چې دی نو په پوج کې تا ځان له پارټي جوړه کړه، خو اداره وه او تا پکې ځان له خپل همنوا جوړ کړه، هغه ستا خلک و، نو دغه چې دی نو چې بې ثابت شوه نو ظاهره ده چې دغې سزا 2 کاله ده، خامخا د ختمېدو نه ده. 2 کاله نه د هغې ډېر د هغې خو مرګ هم کېدی شي، ډیت سنټنس پکې کېدی شي، ځکه چې د غدارۍ خبره پکې راغله نو بیا د 2 کالو نه شوه. دغسې چې کوم دی نو وایي، زه نه وایم چې زه وایم چې یاره د 100% په یقین سره خبره کومه، خو دا شک په هغه باندې کېږي چې د هغه چې کوم دی نو دا کم میلیټنټ ګروپس چې دي نو د دې سره هم د هغه تعلق او هغې کې هم ځان له خپل خلک برابر کړی و او دغه چې کوم دی کوم د ټي ایل پي تنظیم چې دی نو هغه خو پې داسې وګڼه چې لکه خالص پې ثابت وي چې د هغې سره د هغه
ملګرتیا او خبرې اترې وې. نه باقاعده معاهده لکه اوس ما امام ولی خان بدر د سینټ په اجلاس کې ویلي دي که نه چې کومه معاهده په دې سره دې کړې ده چې دا به دلته کې راځي او لکه مطلب دا چې په کلو کې ولې ځای ورکړي دې لپاره بینګه کور کمانډر چې کوم د جرګې غوښتلي دي خلک یې غوښتلی ایگزیکټلی او مطلب دا چې دا یې ورته ویلو چې دا مونږ راولو او دلته کې چې کوم دی نو دغه کولو د سیس لپاره راوستل لکه نو موږ بهرحال محتاط خبره کوو که نه چې بیا داسې ده چې لکه د دې نه مخکې هم چې کوم دی نو د په یو څیز کې پیسې تقسیم کړي دي نو هغه پیسې تقسیم چې ونه کوم طرف ته اشارې دي خو به هر حال داسې ده چې د دغه ټولو څیزونو نقصان خو چې کوم دی نو لکه اوس خبر پښتونخوا خو کوم دی لکه بیخي په د بارودو په ډیري کې مونږ ژوند تېروو زموږ خلک ژوند تېروي الټیمیټلی ریزلټ هم د دې خبرو بیا دا راوځي که نه چې ټیل پیله دیو راویستله په هغه وخت کې چې کوم دی نو د نواز شریف او د مسلم لیګ کمزورولو دپاره نو بېشکه چې په هغه وخت کې خو دیو دغه کار واغستو خو چې تا یو څوک عادت کا هغه خلک وایي زموږ په پښتو کې یو متل دی وایي چې ملنګ لباس نه ورکوي او چې دې ورکړه نو بیا به د هغه عیسه ختمې نه هغه به ستا نه خامخا غواړي بالکل نو چې تا هغوی له دونه اختیار ورکو چې هغه راله او هغوی چې دی نو د توړ پوړ او د دې هر څه نه باندې ورته چا څه ونه وي بلکې هغوی ته په انعام میلاو شو نو هغو خو په ذهن کې دا یو قسم ووایي یو سافټویر دی هغه فټ شو چې بهی زه چې دی نو چې ورانې کوم نو د دې به ما ته پیسې میلاوي او ایگزیکټلی دغه کیس ما اورېدلی دي چې په دې ځل باندې هم دیو چې کله راله او دا اوس چې پکې بیا څه وهل او دغه وشو مړي پکې هم وشو نو په دې کې هم وایي دیو چې د پاسېدو دپاره د پیسو مطالبه کړې او باقاعده د کروڑونو حساب یې ښولی نو څوک 15 کروړ وایي څوک 10 کروړ وایي خو بهرحال وایي د پیسو مطالبه پکې شوې وه نو چې تو یو څوک عادت کې په یو کار باندې نو دا بیا د هغه نشه شوه او بیا دولت خو داسې څیز دی چې دا د دې دا نشو خو د هرې نشې نه اوچته او بالا نشه ده بالکل نو د هغوی سره که دا زیاتې زویمه چې دا ورسره هم دیو کړی و چې که فرض که هغې دا دیو هسې سیاسي پارټي خلک عام خلکو تاثر هم د وسه پورې دا دی لکه او خو اوس خو لکه سر لکه داسې ویلی کېږي چې یاره موجوده آرمي چیف چې کوم دی نو لکه هغه یو کلیر کټ فیصله ده چې د 31 دسمبر پورې چې کوم دی نو لکه په هر صورت چې دی نو لکه دا معامله ختمول دي او دا وطن چې کوم دی نو دا یو ټیک ټاک ټریک دی چې کوم دی نو اسرار خانه دغه د فوج او د سیکیورټي دغه کوم چې زموږ ادارې دي د هغو د طرف نه خو ظاهره ده چې په پوره وطن کې هغو کلین اپ اپریشن شروع کړی دی بلکې اوس هغو هغې ته چې کوم دی نو یو کومبینګ اپریشن وایي کومبینګ چې کوم دی نو منګس کولو ته وایي چې که څه نری نری سیس پاتې کېږي نو چې هغه هم پاتې نه شي لکه یو ځل دې سرسري وځي او بیا یې چې کوم دی نو لکه دغه په شان دي څنګه چې په سپږو پسې به خلک دا منګس به پې دغه کوله نو حق او اوس هغې ته چې دی نو هغه وایي دا کومبینګ مونږ کوو نو بهر حال خل حال چې کوم دی نو دغه زمونږ محتاط چې کومه تجزیه وه په دغه حواله باندې باقي چې کوم دی چې هفته تېره شو هفته پس چې کوم دی نو د هغې سزا نتیجې راشي چې هغې څنګه دغه کوي خو یو خبره اخر کې به زه وکړم چې یاره د دې سزا اثر چې کوم دی نو دا لکه په عمران خان باندې غورځېدی شي نو د سزا اثر په عمران خان باندې خو خیر نشي غورځېدی دا به دا وایم که هغه باندې څه اثر کوي ما به ډېر کم وي خو د دې اثر چې کوم دی نو په یو حساب سره باندې په هغه غورځېدی شي او هغه دا ده چې د دې ګواهانو چې کومې قصې پیسې د خبرې اترې دي نو په هغې کې نیکسټ دې عدالت ته عمران خان هم راوختی کېدی شي خلک د ملټري کورټ ته او دا به د هغه دپاره چې کوم دی نو انتهایي د نقصان څیز د نقصان خو به په دې لکه سیول کورټ نه خو دغه نشي کولی په دې موجوده حالاتو کې چې هغه ته سزا ورکړي خو ملټري کورټ خو لکه دا دی چې دا اوس موږ هېڅ چا ته هم پته نشته چې په دې کې څوک جج ناست دی څه ټرایل وشو څنګه چلو شو او په کوم انداز وشو نو که فرض کړه ستاسو خبره چې که راغی دغه طرف ته نو مطلب دا دی چې بیا نقصان کوي نو داسې زه محسوسوم چې زه دی به لکه نیکسټ چې کوم دی نو به پکې د ده به پکې هم انټري کوي او که دغه طرف ته یې راوغوښتو امکان یې ما ته خو چې کوم دی نو د 50% نه سوا ښکاري ما ته خو 80% پورې ښکاري او په وړاندې اوس الله خبر دی چې په وړاندې به په مستقبل پته الله ته ده چې څه به کېږي خو امکان دا دی د ما خپل زه دا ګس کومه چې زه یم چې دی نو د عمران خان د ده نه بعضې ده ته سزا واورولی شي نو عمران خان او کېدای شي یو کس نیم ورسره بل هم یوځای شي او دې کورټ ته هغوی هم راولي
ټیک شو جی د دې خبرو سره ما او رایشا صاحب چې کوم اجازه راکړئ د الله په امان. الله په امان.